السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنورونو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بنری تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په مشهور نظم باندې کوم نظم چې غنی خان په رنگونو باندې لیکل دي دا غي وضاحت کول غواړم. وړاندې دا نظم اورو. غنی خان وایي سپین سره مینه لګي، سپین دی د ریا رنګ، سپین دی د کفن رنګ، سپین دی د فنا رنګ، سپین دی د ټګۍ دستار، سپین د سپي سترګې دي، سپین جال او سپین دام، سپین دی د مولا رنګ، تور دی د شیطان لباس، تور د انکار توره، تورې د غم سترګې دي، تور دی د بلا رنګ، تورې د مرګ پنجې دي، تورې د باو داړې دي، توره د ماتم جړۍ، تور دی د جړا رنګ، سور دی د ګلاب او د وصال او د خمار رنګ، سره ده د ځوانۍ نشه، سور دی د بهار رنګ، سور دی د پالنګ او د خوبونو د دلدار رنګ، سور تور غمونو کې د حسن او رڼا رنګ، شنې د غني سترګې دي، شین دی د وفا رنګ، شین د چمنونو او فصلونو او زرا رنګ، شنه د امید پاڼه ده، شین دی د سبا رنګ، شین دی د سپرلی د خوشحالو او د خندا رنګ. زما عزتمندو غني خان د رنګونو متعلق چې الله سبحانه وتعالی انسان له سترګې ورکړي او د سترګو د خوشحالولو دپاره الله سبحانه وتعالی په دې کائنات کې خپل حسن د رنګونو په شکل کې خور کړی دی. هر رنګ چې وګوري دا ډېر ښایسته دی. نو پکار دا وکړو الله د دې انسان سره مینه نه کولې نو د سترګو دپاره به الله یې دومره رنګونو انتظام نه وکړي. الله په ده باندې مین دی او د سترګو صرف د سترګو د خوشحالولو لپاره بل هر رنګونه دي. هر رنګ په خپل ځای باندې ښایسته دی. خو غني خان دی هغه رنګونو ته په یو نظر باندې ګوري د هغه د رنګونو متعلق یو خپل اندازه ده او هغه یو ناپ او تول دی. نو په هغې ناپ او تول چې کم رنګ برابر شي هغه یې خوښ شي او چې کم رنګ پې برابر نه شي نو هغه یې بیا نه خوښېږي. اوس په دې کې وړاندې رنګ چې دی غني خان د سپین ذکر کړی دی او څه وایي سپین سره مې نه لګي. وایي زما سپین رنګ نه دی خوښ. ولې دې نه لګي؟ سپین دی د ریا رنګ، ځکه چې دا د ریا رنګ دی. کو تاسو وګورئ زما عزتمندو دا عبادات چې څوک کوي نو زموږ عبادت یو خو د دې د ریا موږ دې ته وایو که نه چې فرض که زه مونځ کوم په زړه کې مې راشي چې یاره دا خلق به وایي دا ډېر مونځګزاره دی، حج له ځمه خلق به وایي دا حاجي صاحب دی. دغه هم ریا ده، دا هم د ریا یو شکل دی. خو د ریا شکل دا هم دی چې یو سړی عبادات کوي، په عباداتو د غیر الله غواړي د الله نه، یعنی عبادات کوي د اغراضو دپاره، دغه هم ریا ده. نو غني خان وایي چې د دې سپین سره مې ځکه نه لګي. تاسو به ګورئ په اسلام کې مذهبي طبقه چې ده د هغوی لباس سپینې، د هغوی هر څه سپینې، یعنې دستار یې سپینې او د هغه ګفتار کې هم یو رڼا یې که نه ځان له خپله یو رڼا جوړه کړې. قرآن او حدیث کې رڼا ده، د هغوی په تا ته قرآن او حدیث وایي خو په هغې کې هم د هغوی خپل غرض دی. نو زما عزتمندو غني خان د دغې وجې نه څه کوي سپین رنګ نه خوښوي. دویمه وجه څه ده؟ سپین دی د کفن رنګ او سپین دی د فنا رنګ. اوس کفن چې دی د هغې رنګ هم سپین دی او کفن د فنا کېدو علامت دی. نو ځکه دا سپین رنګ یې خوښ نه شو. زما عزتمندو مقصد دا نه دی چې غني خان وایي چې یاره مړي ته د سپین نه علاوه بل رنګ واغوستول شي. نه نه، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې تاسو خپل مړي ته سپین کپړه یعنې سپین لباس اغوندوئ. نو د غني خان مقصد د نبي علیه السلام دغه نه دی کړی، مخالفت نه دی کړی په دې سپین په دې انتخاب کې. خو د غني خان د سپین سره ولې نه لګي؟ نو یو دا دی چې کفن رنګ هم سپین دی او د کفن چې دی دا د انسان د مرګ علامت دی. څوک چې مړ شي د کفن اغوستول چې کو تاسو ګورئ په دغه وخت کې انسان خفه شي. غني خان په انسان خفه کېږي او غواړي چې انسان ته د الله سبحانه وتعالی یو دایمي ژوند ورکوي. نو چونکې کفن د غم نښه ده او غم انسان نه خوښوي او د کفن رنګ سپین دی، نو دې وجې نه کفن سره یعنې د سپین رنګ سره د غني خان نه لګي. بله وجه څه ده؟ سپین دی د ټګۍ داستار. بله چې لکه تاسو کو ګورئ زمونږ مسلمانان چې په کومو خبرو دوکه کېږي نو هغه د ټګۍ په دې سپین داستار باندې دوکه کېږي. لکه انسان تاسو وګورئ که نه زموږ مذهبي کو پیران دي، کو مولان دي، کو مفتیان دي، کو عالمانان دي، کو شیخان دي، هر څوک چې دي نو دوی په سپینه جامه کې د قام له او د انسانیت له دوکه ورکوي. نو دغه داستار چې دی دغه هم سپینې، د هغې لباس هم سپینې، د دې په وجه باندې چونکې کردار د هغوی سپین نه دی او لباس او دستار سپین دی
نو غنی خان دغه ته د ټګۍ د استار وای، یعنی په دغه سپینوالي کې یو ټګۍ ده، یو ټګي ده، او د دغه ټګۍ په وجه باندې د معاشرې له نقصان ورکوي. نو ځکه د غنی خان د سپین رنګ سره نه لګي. سپین د سپین سترګې دي، سپینې د سپین سترګې دي. تاسو کو ګورئ د سپین سترګې نو سپینې مونږ وایو کنه که څه سپین سترګې او څه د سپي په شان سترګې دي. نو دا سپي کې د کرکې څه خبرې دي؟ د کرکې خبرې پکې دا دي چې سپی د خپل ورور هم نه معاف کوي. تاسو که وګورئ یو سپی یو چم ته لاړ شي نو د هغې چم هغه سپي پسې لکه انسان ورته غږ هم نه کوي، هغه سپي راکوي بس یو وی داړي. دغه رنګې سپی چې دی غاپل کوي، غاپي او بل نه نقصان ورکوي. او سپی څه ته وایي د خوی مړېږي نه. نو دا وجه پکې هم یوه ده د غني خان د ناخوښۍ د سپین رنګ. او سپینې جال او سپینې دام سپین دی د مولا رنګ. اوس کو تاسو وګورئ زمونږ د اوس نه د وخت نه بلکې نه د هر مذهب که نه قرآن کې به دې خبرې ګواښ دی چې یاره مذهبونه او صحیح لارې چې دی او د پیغمبرانو تعلیمات چې چا مسح کړي دي او چا هغې کې چا څه ورته وایي بدلون کړی دی او چا پای کې خرابي پیدا کړې ده نو هغه مذهبي مولان دي. او دغه مولان په سپینه جامه کې راځي. تاسو ګورئ د دې ټوپۍ، د دې پټکي، د دې کپړې دا ټولې سپینې دي. او دوی دا کوشش کوي چې زمونږ دا کردار هم خلکو ته سپین ښکارېږي. نو دکاوه څه ده او مقصد یې څه دی؟ زما عزتمندو غني خان وایي چې دغه سپین دستار، دغه سپینې کپړې دا د دې جال دی او دام دی او سپین د مولا رنګ دی. نن کو مولا صاحب مدرسه جوړه کړې ده، ټول ته نه وایو لکه اکثریت چې دی، د کو خانقاه جوړه کړې ده، د کو جماعت جوړ کړی دی، او د کو مذهبي پارټي جوړه کړې ده، د کو مورچه جوړه کړې ده، د کو دعوت کار روان کړی. دا ټول چې دي دا په اغراضو دي او للهیت په دې کې نشته دی. نو د دې ټولو مقصد صرف او صرف انسانیت له دوکه ورکول دي. نو ځکه غني خان وایي چې سپینې دام او سپینې جال سپین دی د مولا رنګ. اوس زما عزتمندو د خلکو به دا ستاسو به دا اعتراض هم پیدا کېږي چې سپین رنګ خو چې دی دا نبي علیه صلات وسلام خوښ کړی دی، نو غني خان ولې خوښ نه دی؟ نو غني خان د خپلې خبرې پکې وښولې چې د دې وجې نه مې دا سپین رنګ سره نه لګي. دا نه چې غني خان انټي رسول دی صلی الله علیه وسلم، الله دې نه کړي. غني خان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مداح دی، نو د نبي علیه صلات وسلام د کورنۍ هم ډېر مداح دی. تاسو به د هغې هغه نظمونه لوستي لکه غني خان چې وایي چې هر ټټو براق دی چې وي سور د محمد په شان، او هر سفر کعبه ده چې اوسېږي ابراهیم پکې. اوس ابراهیم علیه السلام نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو څومره لوی مقام غني خان په نظر کې د دې دی او حقیقت کې دی د الله په نظر کې هم دی. نو د غني خان دا نه چې کم کار د نبي علیه السلام خوښ دی د غني خان بني خوښ نه، د دې دا مقصد نه دی. د دین په نامه باندې دیندارو خلقو انسانیت له دوکه ورکړې ده. نو د دغې دوکې په وجه باندې تاسو که وګورئ په دې مولانو کې به سخي سړی نه وي، تاسو که وګورئ په مولانو کې به فلاحي کارکوونکي به کم وي، تاسو که وګورئ په دې مولانو کې به یعنی ایماندار سړی کم وي، معاملاتو کې به ډېر لږ خلق چې دی هغه لکه سیده وي که نه. نو په دې وجه باندې غني خان سپین سره نه لګي. ولې ورسره نه لګي؟ دا د غني خان غلطي نه ده، دا د هغې خلکو غلطي ده څوک چې د سپین رنګ، د سپین لباس او د سپین دستار استعمال کوي. کو چېرې د دې خلکو گفتار هم سپین وي، د دې خلکو کردار هم سپین وي، د دې خلکو معاملات هم سپین وي، څنګه چې د دې ظاهر سپین دی دغه رنګ د دې باطن سپین وي. نو د غني خان به سپین رنګ د ټول نه زیات خوښ و. مقصد د دې خبرې دا دی چې د غني خان د سپین رنګ چې نه خوښ نه د رنګ خبره نه ده، دا د څه خبره ده؟ دا کردارونه چې په سپین شکل کې موږ ته مخې ته راځي، نو دغه کردارونه د غني خان نه دي خوښ، ځکه چې دغه کردارونه دغه د ټګۍ دي، دغه د بدنیتۍ دي او دغه د نقصان دي. دویم رنګ پسې دی تور.
تور دی د شیطان لباس، تور د انکار توره، تورې د غم سترګې دي، تور دی د بلا رنګ، تورې د مرګ پنجې دي، تورې د بو داړې دي، او توره د ماتم جړۍ، تور دی د جړا رنګ. اوس د غني خان د تور رنګ سره هم نه لګي. ولې نه لګي؟ نو ګوره دا هم للهیت دی که نه، ځکه ورسره نه لګي چې تور د شیطان دغه دی، لباس دی. د شیطان مخ هم تور دی، د شیطان لباس هم تور دی، د شیطان گفتار هم تور دی، شیطان کردار هم تور دی. او د مخکې د سپین لباس کې چې غني خان کومې خبرې وکړلې، نو دغه باطن دغه تور دی او ظاهر سپین ښیي، نو ځکه غني خان ورسره نه لګي. دلته کې بیا تور رنګ چې دی، نو د شیطان ظاهر هم تور دی او باطن هم تور دی، نو ځکه ورسره د غني خان نه لګي. ولې چې شیطان د انسانیت دشمن دی. خو شیطان او په دغه خلقو کې کوم چې په سپینه جامه کې د انسانیت سره دوکه کوي، نو په دې کې فرق دا دی چې د هغوی ظاهر سپین دی، باطن تور دی. دلته کې د شیطان ظاهر هم تور دی او باطن هم تور دی، نو د غني خان د تور سره بالکل نه لګي. او توره د انکار توره، د کفر چې د توره چې ده هغه هم توره ده. کفر چې خورئ، تیری خورئ، دغه تور رنګ دی، دغه توره ده. تورې د غم سترګې دي، تور دی د بلا رنګ. د غم سترګې چې څوک جاړي، غریب الله دې رحمه غمونه نه راولي، او د دغه غمونه دي الله مو ساتي. څوک باندې چا باندې ډېر غمونه راشي او د ډېر جاړي، زما عزت مندو د سترغلي تور شي، نو دا د څه د وجې نه؟ دا د غم د وجې نه دی جاړي. نو د غم سترګې ځکه توري چې دی جاړي ډېر، نو دغه علامت د غمونو دی. او تور دی د بلا رنګ. بلا رنګ چې دی د هر مصیبت چې دی، هر آفت دام توري، الله دې ساتي. تورې د مرګ پنجې دي، تورې د باو داړې دي. د مرګ پنجې هم تکې تورې دي، د باو داړې. باو لکه دا هسې یو خیالي غونته کې تصوراتي یو بلا د خلق وایي، واړه پې لګی که نه، وایي ایری پې واړه، وایي یاره باو راغی. نو د باو چې کله راشي نه واغستل چې د دې وړو د ذهنونو کې دا راشي چې یاره دا په چرته کې تک توري او داسې غټې غټې به یې داړي. نو غني خان وایي چې د باو داړې توري دي. او توره د ماتم جړۍ تور دی د جړا رنګ. نو د ماتم جړۍ چې دا د غم په کوم غم باندې، په کوم مصیبت باندې چې انسان ماتم هغه جړا ته وایي چې هغه ډېر وخي، نو د دغه رنګ هم تور دی او د جړا رنګ هم تور دی. زما عزت مندو د غني خان کو تور رنګ سره اختلاف کړی او دی نه دی خوښ کړی، نو د دې وجوهات دي او هغه څه دي؟ دغه دی چې غم او بلا، مرګ او شیطانی کردار او کفر. بیا غني خان د بل رنګ ذکر کوي، هغه دی سور. نو سور دی د ګلاب او د وصال او د خمار رنګ. اوس غني خان سور رنګ ولې خوښ دی؟ دا د ګلاب رنګ دی. ګلاب چې دی د ښایست دی، خوشبوی پکې هم ده، رڼا پکې هم ده، ښایست پکې هم دی. او دا د مینې د الله سبحانه وتعالی ګلونه څه دي؟ دا د الله سبحانه وتعالی د مینې استازي دي، قاصدان دي. قاصد چې ورته وایي رهبار دی. کو چېرې قرآن نه راتلی او نبیان نه راتلی، نو دا سپرلي د ګلونه ډېر وو. د دغې نه موږ ته اندازه لګېدی چې الله انسان باندې مین دی. زما عزتمندو غني خان د سور رنګ ځکه خوښ کړی دی چې سور د ګلاب رنګ دی. د وصال او د خمار. وصال څه ته وایي؟ څوک چې د خپل یار سره او څوک میلاو شي او څوک خپل مقام ته ورسي، مراد ته ورسي، مرام ته ورسي، دغه وصال دی. نو دغه سور رنګي، لکه اگر چې دغه رنګ نه، خو تصوراتي رنګ چې دی، خیالي رنګ د دې سور دی. او د خمار رنګ یعنی څوک چې د شراب وسکي، د سترګې د نشه ولګي، نو دغه سترګې ستري. زما عزتمندو وصال هم د الله دی او شراب هم د الله د مینې څکل پکار دي. نو دغه هم سترې سترګې څوک چې نشي د الله په مینه باندې، د الله معیت ته حاصل شوی او د الله په مینه باندې مست، نو دغه رنګ هم سور دی. سور دی د بهار رنګ، سور دی د پالنګ او د خوبونو د دلدار رنګ. اوس سور چې دی سره د ځوانۍ نشه، سور دی د بهار رنګ. غني خان وایي چې سور رنګ مې ځکه خوښ دی چې د ځوانۍ نشه هم سری او د بهار د سپرلو رنګونه هم سری. سور دی د پالنګ او د خوبونو د دلدار رنګ. نو د پالنګ روم تاسو وګورئ، پالنګ رنګ چې دی هغه باران شو، ځکه اوس تادي کوم د اواز به راځي په تاسو لا. نو اللهم صیبا نافعا. د پالنګ رنګ چې سوري، د ناوې د جوړې رنګ سوري،
نکریزې چې څوک لګوي نو دا جنانه چې د هغه هم سور رنګي نوکونه هم سره کوي، دا د خوشحالۍ رنګونه دي. او د دلدار د خوبونو د ارمانونو رنګ هم سور دی. سور تورو غمونو کې د حسن او رڼا رنګ سور څه دی؟ دا په تورو غمونو کې د ښایست او د رڼا رنګ دی. بیا غني خان وایي شنې د غني سترګې دي، شین دی د وفا رنګ. د غني خان د شین رنګ سره مینه ده او وایي دا ولې ځکه چې د غني خان سترګې شنې وي نو دا شنې سترګو کې وفا ډېره وي. په غني خان کې وفا ډېره زیاته وه ځکه چې غني خان خپل پلار ته وایي چې یاره خوی تریخ سړی مغروره په یار دوست له سره تیر دی. نو شین د چمنونو او فصلونو د زرا رنګ، سپین شین چې دی دا د چمنونو د فصلونو او د مینې رنګ چې دی دا هم شین دی ځکه د غني خان شین رنګ خوښ دی. شنه د امید پاڼه ده، شین دی د سبا رنګ او د امید پاڼه هم شنی. څوک چې تخم کړي بیا هغه شین دغه شي که نه ډنډر شي بیا پای کې شنې غوټۍ راځي، شنې پاڼې دا ټول امید پاڼې دي زما عزتمندو. نو د امید پاڼه څوک چې امید لري نو هغه کې شینوالی یعنې هغه باغونه یې په دغه کې که نه په خپل امید کې. نو غني خان وایي چې شین دی د سبا رنګ او شنه د امید پاڼه ده او شین دی د سبا رنګ هم شینی. مقصد دا دی چې یاره شین مې ځکه خوښ دی چې په دې کې امیدونه دي، په دې کې رڼاګانې دي. او شین دی د سپرلي د خوشحالو او د خندا رنګ. نو شین چې دی دا د سپرلو د خوشحالو او د خندا رنګ دی. زما عزتمندو دا څلور رنګونه دي، په څلورو کې دوه نه دي خوښ کړي، دوه یې خوښ کړي دي. دوی ولې خوښ کړي دي؟ پای کې څومره غني خان خپله فلسفه بیان کړې ده چې دې کې څومره ښایست دی، څومره مینه او وفا ده پکې، او دوی نه دي خوښ کړي، هغې د وجه هم بیان کړې ده. زما عزتمندو دا د غني خان نظم و د رنګونو متعلق و چې ستاسو خوښ شوی د الله تعالی لپاره نور خلقو ته ورسوئ.